اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مو ګرونه ملګری سلامین او احترام قبول کړئ. په دې ویډیو کې زه دا وضاحت کول غواړم چې موږ کوم پوښتنه کړې وي پای باندې د بعضې ملګری تحفظات وي او دوی دا سوچ وو چې شاید زه د دې وطن او د دې ځوانانو بېزتي کول غواړم. په اعلی کسان دو کې مو هرګز دا مطلب وي او په دې خبره تاسو غور وکړئ، سوچ وکړئ چې یوه مسله مو په معاشره کې موجوده وي او هغه مسله چې کومه ده په هغې باندې زه پټکای واچوم یا صدر واچوم نو هغه مسله ختمیږي نه، ابو موجوده یا همیشه د پوره. مثلا که چېرته که یو ځای شه ګندګي پرته وي او ډېر سخت بیکو په هغه باندې ته پټکای واچوې نو نه خو هغه ګندګي ختمیږي نه بي ختمیږي. په شار ده چې د هغې صفویي وکړې. نو زموږ په معاشره کې چې کومې مسلې دي که چېرې دا په موږ په میډیا باندې رونه ولي په دې باندې ډسکشن ونه شي نو آخر کار که ټول موږ په هاشه حامله وي او په دې باندې د تنقید او د کریټیسیزم انسان نه وي نو دا مسله به بیا څرنګه حل کېږي. لہذا زه ټولو ته دا اپیل کوم چې په دې مسله باندې ډسکشن په منفي طرف باندې ما بیایئ، دا تاسو په مثبت لحاظ سره واخلئ. بل چې کوم ټیچران ډیوټي نه کو نو هغې ته خو زه ټیچر نه وایم نو بیا تاسې دا ویلی وایئ چې زه د ټیچرونو بېزتي کوم. زه هغه کسان ټارګېټ کوم چې کوم سکول ته نه درېمي ډیوټي نه کو، چې کوم کس ډیوټي کو او ټیچینګ کو هغه مو د پوره قابل احترام ده او هغه د یو روحاني پلور درجه لري. لہذا که چېرته که موږ په معاشره کې استوزون سکول ته نه درېمي، استوز ډیوټي نه کو نو موږ بچون به تعلیم نه محرومه پاتې شي او بچون چې تعلیم نه محرومه پاتې شي او دا داسې ارستر شي ده ته به بیا ښه روزګار نه میلاویږي او چې روزګار نه میلاویږي نو کور به څرنګه چلیږي. نتیجتا خلک به وږي وي او چې کله انسانون وږي شي بیا هغې نه کریمینل جوړیږي، هغه خلک استعمالوي په مختلف جنګې شه فسوتې شه، دلته به امن نه وي. نو دا ټولې خبرې سره تړلې دي. دا د موږ د مبارزې برخه ده چې موږ خپل خلک تعلیم یافته کړي او بدلون راولي، د دنیا د نورې کومې سیال شي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.